شته قرآن کې خو الله ماته وی چې دا مرګ به تا باندې خامخا راځي. خو اوس د دې لپاره زما د زندګي د څه مقصد دپاره نه د خپلې زندګۍ څه مقصد وي. کله چې نوجوان را شروع شي مونږ یې په یو لار ور واچو نو ورته یو مقصد مخې ته کیږو چې بچي ستا دا مقصد دی هغه ځای ته به ځان رسې. په دنیا کې به دا پلانکې ډیګري حاصلې هغه ځای پورې به ته دا مزل کېو د دې لپاره چې څومره محنت دا به ته ترسره کې. هغه که د شپې محنت وي او که د ورځې محنت وي دا محنت به ته کې او دغه مقام ته به ځان رسې. نو هغه لګیا وي هغه خپل محنت کوي او هغه مقام ته ځان رسوي. مونږ هم الله دې دنیا ته رالیږلي یو نو څه مقصد یې راته ایښی دی او یو مقام یې راته مقرر کړی دی هغه مقام ته به ځان رسو. نو چې هغه مقام ته ځان رسو د هغې لپاره به څه محنت پکاري څه کوشش به پکاري. هغه محنت او کوشش دا دی چې موږ په دنیا کې د خپلې مرضۍ ژوند نه تېرو. په دنیا کې د مسلمان ژوند دا د خپلې مرضۍ نه دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الدنیا سجن المؤمن وجنة الکافر. دا دنیا د مسلمان دپاره جیلخانه ده او د کافر دپاره دا جنت دی. اوس چې زما دپاره جیلخانه شوه نو په جیلخانه کې سړی د خپلې مرضۍ ژوند خو نه تېروي. د باندې پابندي وي چې د جیل د طرف نه کوم هدایات دي نو قیدي هغه هدایاتو باندې ځي. د خپلې مرضۍ وخت نه تېروي چې کوم ټیم یې هغوی نور ته راوباسي راویباسي او چې نور ته یې نه راوباسي نو دننه په هغه یخ سوري کې پروت دي. د ده مرضۍ ته خو نه ګوري چې یاره د ده یخني وشوه د ده ګرمي وشوه. دقسې کوم قاعده او قانون چې الله رالیږلی د مسلمان دپاره هغه ټیم باندې به ته هغه ادا کې. سهار وختي اذان وشي چې حی علی الصلاة او حی علی الفلاح. اوس که ګرمي ده او که یخني ده که ستا خوب پوره دی او که نه دی پوره خو ته به دغه مانځله دغه 2-4 رکعاتو له مزان را رسې دا به ستا زړه نه مني خو تا باندې ته قیدي یې په دې دنیا کې. تا ته د الله حکم متوجه شو بس ته به اوس راپاسې ځان به را رسې. دا د مرضۍ کار نه دی چې یاره زما زړه وي نو زه به مونځ ادا کړم او که زما زړه نه وي نو نه به ادا کوم. نه رونو په دنیا کې د خپلې مرضۍ زندګي دا نشته دی. بیا ورپسې چې د سحر مونځ وشي نو درته هدایات جاری شو چې لاړ شو ځان له معاش وکړه او وګرځه په دنیا کې او حلال رزق خپلو ځان له خپلو بچو له پیدا کړه. دا د الله بل حکم دی. بیا معاش د هغې دپاره ستا خپله مرضي نه ده چې ته څه کوم طرف نه پیسې پیدا کې او کوم طرف نه ګټه کې نو کوه. د هغې خپل قاعده او قانون دی په هغې به روان دی. بیا د ماسپښین عبادت دی دغه رنګې د مازدیګر عبادت دی. بیا دا نه ده چې یاره ستا خپله مرضي ده. الله وایي وجعلنا الليل لباسا دا شپه مې ستا دپاره لباس ګرځولې ده د آرام مې ګرځولې ده. په شپه کې به خوب کې د دې بدن تا باندې حق دی د بدن دا حق په ادا کې. نو یو ټیم هم د مسلمان هغه داسې نه دی چې دی به د خپلې مرضۍ تېر کړي تر دې پورې چې د ده دا زندګي ختمه شي او دله مرګ راشي. لکه موږ وکتل ماماجي دغه وفات شو. الحمدلله زه چې ورسره کلم ناست وم راغلی وم او ما ورسره ناسته کړې ده نو د دین د خبرو نه او د اسکارو نه علاوه هغه بله خبره نه ده کړې. دا وظیفه د دې دپاره او دا د دې دپاره و د هغې خبرې و بس دقه وې. نو دا هغه د ابتدا نه تر د انتها پورې هغه د کامیابۍ ذریعه کامیابۍ ژوند تېرولي. هر ټیم به د هغوی دغه یو کردار و. دا د مسلمان دپاره لازمه ده چې دی به هر ټیم د الله په یاد کې لګیا وي. د ټولو نه بهترین هغه انسان دی. حدیث مبارکه دی وی کله چې الله پاک د انسان سره د خیر معامله وکړي نو وی دله ژبه ذاکره ورکړي دی به هر وخت په ذکر باندې لګیا وي او د ده زړه هغه اخلاص والا وګرځي. د ده په زړه کې به اخلاص وي. هر چاته به زړه صفا ساتي. زمونږ په زړونو کې یو بل ته بغضونه پراته دي. هیڅ څه نشته دی. دنیا څه شی دی؟ الله ورته متاع قلیل لږ غوندې کې شی دی لږ متاع سامان او قلیل یې ورسره ذکر کړو ډېر انتهایي لږ چې هغه په سفر سړی ځان سره ځي او په سفر ځان سره څه توښه واخلي نو په سفر کې ځان سره سړی څومره څیزونه اخلي صرف دومره اندازې سره چې د ده سفر څومره دی حقو نه دې ځان سره د هغې توښه واخلي. نو وایي ستا د سفر توښه ده نو د سفر دپاره ځان سره څوک دومره ډیر مال نه وړي
چې هغه ځان سره ډېر مال واخلي او رواني د هغه د ضرورت مطابق هغه ځان سره واخلي او خپل سفر ته نږدې کېږي. نو عزیزانو زموږ دا راټوله دلته دا راتلل دا د کورنۍ سره تعزیت دی. دا مسله زده کړئ عزیزانو، هر ځای کې چې تاسو د علماو نه اورئ نو مسله زده کوئ او هغه بیا دا صرف اوریدل نه. موږ اکثر مجالسو کې کینو خبرې وورو خو عمل کې نه راځي، دا فایده نه کوي. که هر ځای کې خبرې مونږ واورېدې او بیا چې مونږ ټول کینو نو الحمدلله پوهه ښه ډېره شوې ده. د بل خبرو اورېدو ته هم حاجت نشته دی. چېرې سړی د بل خبرې واوري د ټولو نه ښه خبرې هغه بیا زموږ مسلمانانو ټولو له ورځي. ته چې ورسره کښېنې او خبرې سړی شروع کړي نو یاره د ټولو نه ښه انسان هم دا دی او علم خو ټول ده سره دی. خو عزیزانو اصل شی عمل دی چې مونږ په عمل کې راولو، نو عمل کې کامیابي ده. نو مسله دا زده کې چې تعزیت ته ناسته دا د 3 ورځو پورې ده. د 3 ورځو وروسته بیا د تعزیت دپاره ناسته شریعت منع کړې ده، نه به کښېنې، تعزیت نشته دی. او بیا خاص کر زموږ د پښتنو معاشره هغه د دې نه ډېره ډکه ده چې لومبۍ اختر راشي نو وایي بیا د مړي لومبۍ اختر دی چې وتازیري وکړو. نو دا اختر ورځي او بیا وروره کټونه مو واچي او کرسۍ مو واچي او ناستې یو راځي او دعا به وکړو. دا شریعت منع کړی د 3 ورځې پورې تعزیت دی. بیا تعزیت نشته دی، بیا ناسته نشته دی. دا مسله زده کړئ او دې باندې عمل وکړئ چې دا د دې معاشرې نه ختم شي. تر د 3 ورځو پورې به د کور والا چې په کوم کور کې مړی شوی دی دی به په خپل کور کې روټۍ نه پخوي. دا د کلي علاقې او د رشته دارو باندې لازمه ده چې دا تیاری دا د هغوی فرض دی، دا به له هغوی کوي. دا تعزیت دی. په دې مسایلو باندې ځان پوهول پکار دي او دا په عمل کې راوستل پکار دي. الله دې دا یو څو خبرې مونږ وکړې، الله دې د عمل کولو توفیق نصیب کړي. دعا ورته وکړئ الله پاک مغفرت نصیب کړي. الله